السلام علیکم دوستانو، زه نن ستاسو سره شیر کوم د بنیر واینز د کامیابۍ راز. تاسو لیدلی شئ تقریبا 200 ویډیوګانې 211 ویډیوګانې دې اپلوډ کړل دي او دلته تاسو لیدلی شئ دیو باندې تقریبا 20 لاک سبسکرایبر راغلی دی، یعنی 2 میلیون 1 میلیون کې 10 لاک 20 لاک د سبسکرایبر دی او صرف دی اپلوډ کړل 211 ویډیوز. بلکې تاسو زما غلطی شئ زما چینل دلته وګورئ چې تقریبا 8800 ویډیوګانې مې اپلوډ کړل دي او 9000 سبسکرایبر دي او ویو بالکل چې دی هغه بالکل کم وي. تاسو چې کولی شئ 2-3 ویوز یې راځي، په شارټ باندې لږ ښه راځي، شارټ باندې تقریبا 2 ورځو کې 30-35 هزار ویو راځي. لیکن که تاسو دلته د بنیر واینز تاسو وینئ دیو صرف او صرف 211 ویډیوګانې اپلوډ کړل دي او 2 میلیون سبسکرایبر دیو ګین کړل دي. دا څه وجه ده؟ د ټول نه غټه وجه دې څه ده؟ کوالټي کنټینټ. دیو تقریبا په 10-12 ورځو کې په هفته کې یو ویډیو صرف اپلوډ کوي او هغه بالکل په صحیح طریقې سره مزدار جوړوي، خلک پکې انټرټین کوي، خلکو ته پکې څه نصیحت کوي. بیا چې دی د هغې تمنیل تاسو لیدلی شئ، تمنیل ډېر مزدار جوړوي. نو دا ټول چې دی څه کوي؟ محنت کوي ښه برابر او بیا وروسته ویډیو اپلوډ کوي. نو تاسو نه پکار دی چې نوی چینل جوړ کړئ، که ستاسو چینل مونیټایز نه یاره نوی چینل جوړ کړئ او ښه مزیدار په هفته کې 10 ورځې کې یو ویډیو جوړوئ او بالکل برابر یې جوړوئ، ښه محنت پرې کوئ، ښه ښکلی تمنیل جوړوئ او دغسې کوالټي کنټینټ تاسو جوړوئ. انشاءالله ډېر ژر به 100 ویډیو نه مخکې ستاسو چینل چې دی هغه به وایرل شوی مونیټایز شوی به وي. لیکن شرط پکې دا دی چې تاسو د خلکو لپاره سوچ وکړئ چې خلکو ته فایده ورسوئ، چې هغه پکې خوشحاله کړي یا یې خفه کړي یا د هغو انسپایر کړي، هغو ته څه وښایي خلکو ته. نو که دا سیس پکې وي نو انشاءالله ستاسو چینل به ډېر ژر کامیاب شي. نو دا د دې نه سبق اخیسته پکار دی چې ویډیو لږي خو ښه ویډیو وي.